السلام علیکم. څوره د مولا منونکي یو ټول ستړي ماشو. زه شاغ دلتخیل نن توی سا وطانه مخامخ شوی او تاسې بېقاعده او اته ورځې کېږي چې میډیا باندې یوې خور ویډیو شیر شوي دی چې هغه د 14 کالو جلکۍ دی او هغې بیمارۍ به تاسو ته پاته وي چې هغې خپلې خولې سره ویلي دي چې ما کینسل بیماري دی. آیا دغې کینسل بیمارۍ علاج شته دی؟ آیا دغې بیمارۍ علاج ښه طریقې سره کیږي؟ خو کمای چې دی د پیسو، هغه داسې پیسې چې هغې خپله میله خپل پټای چې هغې په لار خرڅ کړلو او ورسره څوره پاتې شولې 12 لاک روپۍ. هغه پټای میله لوړه 12 لاک روپیو کې خرڅه شوله. په مسیحتوب دوی ژوند کوي. اوس هر څه خو لوړله که نه، هغه خو خپل ځای کې لوړله. مطلب دوی به په مسیحتوب یا به چې ته زوی نسي دغه شپه به کوټه کوي او هغې ته کمای څوره راغلی دی 18 لاک روپۍ. دا 18 لاک روپۍ دروغه ډیمو نه دی، دا بېل هغ لور نه دی. همداسې د هر یو سړی خپله لور لري، همداسې د هر یو سړی خپله خور لري، همداسې د هر یو سړی خپله مور لري. هر څو نن موږ تاسې یو ذهن کې سوچ وکړو، طریقې سره سوچ وکړو چې مویا داسې خویندې شته، داسې مور مو شته. نن موږ تاسې سوچ وکړو. هر څو نن دغې ته 18 لاک روپۍ کمای دی. دغې تورساري ته هر څو موږ تاسې دغې سره هیلپ وکړو. یوه ګنټه ټیم خراب کړو، که هغه اماراتو کې وو، که هغه یورپ ملکو کې وو. پلیز دغې سره هیلپ وکړو او بېقاعده چې دې کوم میډیا ته آواز لوړ دی، دې میډیا ته کومه کیسه لوړه دی، هر څو نن موږ تاسې دې سره مرسته وکړو. او دا ویډیو بار بار مسنجر او وټساپونې ما ته راغللی دي. خور حلوا ډېر ګران دی، چا به لور وي، چا به خور وي، چا به مور وي. هر څو نن دغې سمو تاسې طریقې سره ودرېږو چې د خپلې خور علاج وکړو، د خپلې تورساري علاج وکړو. د هغې خور چې هغه میډیا باندې بېقاعده هغې ګبرهاټ سره خبرې کړي دي. هر څو نن موږ تاسې دغې سره ودرېږو، مرسته وکړو، طریقې سره مرسته وکړو دغې سره او ویډیو تاسې وکړو. السلام علیکم. پارچینر سره تعلق لرو. ما نه 10 لکه روپۍ رسي. ما کینسل بیماری ده. ما پلار ډېر غریب دی. ما څخه چوک مدد کولی شي. پلار ته پټي هغه هر پلار مو ریټایر شوی دی. که موږ چوک روپیو مدد کولی شي. به تاسې لیدلي وي او هغې خبرې هغې انداز ته هغه خپلو خبرو ته دوره زړه سخت کړی دی، دوره مطلب ګبرایه له واجې نه هغې څه خلته انداز کې خبرې کړي دي. هر څو نن موږ تاسې دغې تورساري سره هیلپ وکړو، هر څو موږ تاسې دغې تورساري سره ودرېږو. لکه څه خلته یې موږ سید نجیب منډه تړه کوي او هغه خو څه کمای نشته. هغه چې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی هغه د صرف نه صرف ایموی تو پاره جوړ کړی دی، هغه ځان پاره نه دی جوړ کړی. هغه چې خپل ټیم خرپوي، هغه چې منډه تړه کوي، دا یې موږ تاسې پاره کوي، دا یې بل چا پاره نه کوي. هغه کورمې څوره مسلمان دي یا مثال کورمې جنسۍ والا دي، د مولا منونکي دي. هغه بېقاعده اسلام آباد کې دی، هغه اسلام آباد کې منډه تړه ورسه کولی شي. هغه ځان پاره دی نه کوي، ایما یې تا یې پاره دی کوي، ایما یې تا یې خور پاره دی کوي هغه منډه تړه. رسوی نن دغې تورساري سره چې هغه ورته منډه تړه کوي، همداسې موږ تاسې منډه تړه هغه یورپ کې دي که هغه اماراتو کې دي. هر څو نن موږ تاسې منډه تړه دغې ته وکړو. دې چې کوم کمای راغلی دی 18 لاک روپۍ، هغه موږ تاسې پراکو طریقې سره دغه سید نجیب سره رابطه وکړو چې هغه یوه داسې خاندان سره تعلق لري، هغه یوه داسې مطلب فیملی سره تعلق لري چې هغوی ډېره ناسته پاسته، هغوی ډېر غټ لیولني غټ خاندان دی چې هغه منډه تړه کوي. هغه زړه کې احساس شته دی؟ آیا موږ تاسې زړو کې احساس نشته؟ هر څو نن دغه سره موږ تاسې ودرېږو، طریقې سره مدد وکړو،
طریقې سره دې سره مرسته وکړو یا د کوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی زه تاسو ته دا پیغام در کوم چې دا نه دی امیر دی نه داسې غوټ مطلب خلکو پاره دی دا خاص کری مو تاسو غریبانو پاره دی آیا که دا کینسل مریضان او بیماری غوټې ډېرې دي خو دې داسې لیول څه جوړ کړی چې دې کې بقاعده د کینسل مریضانو علاج کیږي دې یوټیوب چینل مو تاسو ته دوره په پیدې دی چې مو تاسو بالت یا منډې تړې نه خلاصو یا بلې دګرې داسې خال کاشته چې هغوی بلاد نه وي ځان سره بل څوک یا کلیوال بیا یې څرڅا مو سره منډه تړه وکړه هر څو نن مو تاسو دې چینل څه کوم دی یوټیوب چینل یا دې پیج څه کوم دی یوټیوب چینل دې مو تاسو بقاعده سبسکرایب کو یار دوست سره مرګولو انډیوالانو سره خپل رشتہ دارو سره هر چا سره دا شیر کو او دې سره د یوټیوب چینل کې بقاعده مو تاسو مرسته وکړو ودرېږو دا مو تاسو ته ډېر پیداوار شاعر ډېر په پیدې شاعر او تاسو چې کله د سید نجیب پیج ته نوزو اول کې پیج لایک کوئ فالو کوئ او پیج ته چې کله نوزو هغه کې به تاسو ته بقاعده د یوټیوب چینل یو لینک روزي هغه لینک نه تاسو ګوته وایو هغه لینک چې کوم دی کنه هغه کې به تاسو ته د هغه یوټیوب بقاعده چینل روشي هغه چینل چې کله تاسو سبسکرایب کوئ هغه به تاسو ته بقاعده مرسته کوي هر کلی ولا ساغه مطلب بقاعده تاسو هغه سره رابطه کوئ شو هغه کسوی به تاسو چې هغه لمبر سکرین باندې مو سره شته دي او دغه خور مدار او دغه سید نجیب چې کوم د یوټیوب چینل دی زه د مولا منونکو تابع مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې دای مو تاسو په پیدې دی دای مو تاسو مطلب د کینسل مریضانو پاره دی او د کې مو تاسو په پرکور طریقې سره مرسته وکړو او دا سبسکرایب کو دې پیج چې کوم دی هغه لایک کو فالو کو چې دې بقاعده چې کوم یوټیوب چینل دی هغه مو تاسو وړاندې بوزو نو کومې د 14 کالو مسومې جلکې نه تاسو ته مو وویله چې هغه بچی چې هغې کینسل مریضه دی هغې سره تاسو د 18 لاک روپۍ مرسته وکړئ 18 لاک روپۍ بقاعده هغې ته کامې دي چې هغه هغې ډیمانډ پوره شي نو مو تاسو ته پکار دی چې جلکې ټیک شي هغې سې علاج وشي او بقاعده دې کې به سید نجیب ورسره وي چې هغه به منډه تړاو څه کوي مطلب او هغه به ورسره خیال پاکوي چې کوم مطلب هغه ته ډیمونډ چې هغه بقاعده ورته ناست وي او تاسو مهرباني وکړئ چې څومره مسافران وي که هغه یورپ کې وي که هغه اماراتو کې وي لکه عربو ملکو کې وي دې سره تاسو مرسته وکړئ بقاعده سکرین باندې د سید نجیب نمبر او هغوی یوټیوب چینل چې کوم دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ هغه ته نه پوهې نه شي یو منټ ټایم نه خلي او خاص کر د مولا منونکي او بیا څومره مسلمان وروڼه دي چې دا مو تاسو ته ډېر په پیدې شاید السلام علیکم